څنګه چې تاسو ته پته ده په 8 فروری باندې الیکشن کیدونکی دی او د قومي اسمبلی دپاره زمونږ عزتمند مشر زمونږ لیډر ایمل خان ولاړ دی او د صوبایي اسمبلی دپاره پارټۍ ماله ټیکټ راکړی دی. نو عزتمندو وګورئ دا 8 فروری د دې پښتنو دپاره ډیره ضروري ورځ ده ډیره اهم ورځ ده. دا مونږ ته ډیره ښه موقع ده چې کم 10 کاله تیر شوي حکومت دې صوبې سره دې ضلعې سره کم زیاتي کړو کم ظلم یې کړو څومره یې وروستو پاتې کړه. نو عزتمندو په 8 فروری مونږ ته یو موقع ده چې مونږ دغه خلک د ووټ په طاقت مسترد کو چې چا زمونږ ضلعې ته سپک نظر باندې کتلو. 10 کاله حکومت د سر نه واله خپو پورې حکومت کې ناظم اعلی د دوی وزیر اعلی د دوی گورنر د دوی وزیر اعظم د دوی صدر د دوی او تاسو یې وګورئ د ووټ د اخیستلو دپاره به څومره لوی لوی دعوې کولې. یو تقریر راواخلی یو تقریر راواخلی ټول ریکارډ شوي دي چې د ووټ نه مخکې څه لاپې دوی ایښتې وې. عزتمندو دغه تقریرونه یې راواخلی چې کمې وعدې دوی کړي دي او دغه دوی پوره کړي نو ټیک ته بیا یو منطق جوړیږي چې خلک وایي ووټ به وله ورکو. خو چې تاسو دغه تقریرونه واورېدل نو یو واده خو لا ډېره لوی خبره چې هغې سره دوی نږدې هم نه دي تیر شوي. نو عزتمندو بیا چې دغې خلکو له مونږ ووټ ورکوو نو دا به بیا زمونږ ډېر ناپوهتوب وي بیا به مونږ سیاسي سوچ نه لرو بیا به مونږ نظریه نه لرو. ای ګرانو ملګرو وګورئ دلته څوک MNA شوي وو اوس دغه سړی بیا الیکشن ته ولاړ دی. دې وخت کې ټرانسفارمر خوړو دغه مه کوه خدای دې د دغه MNA توب وباسي. عزتمندو دا وګورئ دې وخت کې اسمبلی کې د ایمل خان شانتې د دلاور ممبر مونږ ته ضرورت دی چې ایمل خان د پښتون د حق دپاره دا کم زیاتي چې د پښتنو سره روان دی زمونږ وسایلو باندې دغه خلک قابض دي زمونږ د پښتنو حق دغه خلکو وړی دی. نو ای عزتمندو اسمبلی کې شکر الحمدلله چې ایمل خان وي نو بیا څوک جرأت کولی شي چې د ایمل خان تقریر ته ځان وساتي. او عزتمندو ایمل خان کې شکر دی دا جرأت شته چې غل اول د پښتنو حق وغواړي او چې بیا یې وله نه ورکوي نو هغه کې بیا دا ګډ سم شته چې هغه مخالف څومره هم طاقتور وي ګریوان نه هم نیولی شي. او عزتمندو بل خوا څوک ولاړ دي یو جوارګر چې خپل 4 کاله چې دی پکې MNA او دلته حکومتو د مرکز نه چې کم فنډ روړو هغه ټول فنډ یې په یو ټیکېدار د بوډونو سره خرڅ کړو. نن هغه ټیکېدار بوډونه هم دته اجازت نو هغه وله دومره کمیشن ورکړو پیسې وله ورکړې وې. تاسو وګورئ په دې خپلې علاقه کې چې هغه چېرته یو خښته لګولې ده هغه ټول فنډ یې دلته په یو ټیکېدار خرڅ کړو.
ورته وی بوډونه هم لګوه خو ماله پیسې راکه. نو عزتمندو اوس مونږ له سوچ پکار دی، مونږ له غور پکار دی چې مونږ له څنګه خلک اسمبلی ته لیږل پکار دي. ای عزتمندو وګورئ د عوامي نیشنل پارټۍ په وخت کې 15 کالو کې زه تفصیل ته نه ځم څومره ریکارډ ترقیاتي کارونه لوی لوی منصوبې راغلي دي، څومره لوی لوی پراجکټونه راغلي دي. او د دوی 10 کالو کې تاسو ما ته وښایئ که نه چې څه کار دوی کړی دی. هر څه چې ته بیا خراب شو نو وی 3 چرګ او یو چرګ به ورکو وی دا واخلئ. هغه چرګې هم کړو کې وختې، هغه چرګې هم کړو کې وختې، غم ته بیا چا نه اغشتې. نو د دې خلکو د دې پښتنې خاورې دپاره هېڅ قسمه کردار نشته. عزتمندو د دې خلکو سیاست د پنجاب د مفاداتو دپاره دی. هغوی داسې اواز نشو چتولی چې هغې باندې پنجاب خفه کیږي، ځکه چې پنجاب خفه کیږي بیا هغوی وایي زمونږ مرکز کې حکومت نه راځي. عوامي نیشنل پارټي واحد سیاسي جماعت دی چې د پښتنو سیاست کوي، هغه د پښتنو د حق دپاره آواز اوچتوي. نو عزتمندو دا ګورې سوچ وکړئ چې دا د پښتنې د خاورې سره چې خاص کر په دې 10 کالو کې څومره زیاتي وشو، څومره پسمانده پاتې شو، هېڅ قسمه کار ونه شو. نو دا 8 تاریخ مونږ پښتنو له ډېره ښه موقع ده چې مونږ په لوی اکثریت لاټین کامیاب کړو. او عزتمندو په تللو تللو کې راته یو خبره را یاده شوه. عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد، لاټین زمونږه حکومتي عمل ولي حال زنده‌باد. عزتمندو پی ټي آی به دا دعوه کوله وی مونږ به هغې خلکو له ټیکټونه ورکوو چې څوک روغ خلک وي، څوک د پارټۍ وفادار وي، څوک نظریاتي کس وي. دلته چا له ټیکټ ورکو د ټوله لوی غل چې څوک دی غلی ټیکټ ورکو. او عزتمندو هغې کس له ټیکټ ورکو چې څوک پی ټي آی کې د ټیکټ په لالچ د شامل شوو. ای عزتمندو هغه آفتاب خان چې هغه د ځمکې نه اسمان ته لیږلو، د عرش نه د فرش نه عرش ته لیږلو، هغه سره یې وفا ونه کړه، هغه سره یې وفاداري ونه کړه. نو ای د غیرتمندو خلکو داسې کس نه تاسو توقع کولی شئ چې د ولس سره به وفا وکړي. عزتمندو شکر الحمدلله په اوچتو سترګو وایو چې نن په دې علاقه کې، نن په دې کلي کې چې د ګندهبازۍ هغه زور نشته. دلته څوک شکر دی تاجر زمونږ تاجرانو نه کاروباري خلکو نه قلنګ نه اخلي. نو دې کې انشاءالله تاسو ته پته ده چې د دې سرې جنډې او د بشیر خان د ملګرو کمال دی. نو عزتمندو خدای مکه دا خلک دلته راشي تاسو وګورئ چې د دوی په ګاونډ کې ځمکه خرڅېږي، جایداد خرڅېږي. نو دوی له چې پکې کمیشن نی ورکړی نو هغوی ته یې نه پرېږدي. هغه د مالک غریب به د پلار نیکه نه مالک وي، خو چې دلی یې پکې څومره خپله حصه څو پورې نی ورکړي، کمیشن یې پکې وله نی ورکړي، نو هغه ځمکه ته څوک نه خرڅوي. نو خدای مکه چې داسې خلکو له طاقت راغی نو بیا دلته زما په خیال چې په ټولو دکاندارانو به هم زمونږ تاجرانو ورونو باندې به هم ټیکس لګولي چې د 1,00,000 روپۍ سودا تاسو خرڅه کړه نو دې کې به زما دومره ایسئ. عزتمندو الحمدلله په اوچتو سترګو وایو چې مونږ هر مظلوم سره ولاړو، مونږ هر غریب سره ولاړو. الحمدلله هر قسمه سخت برداشت کړي دي، خو د مظلوم سړي مرسته هم چته پرېښې نه ده چې چته چته ظلم وي، چې
چې ته چته ظلم هم وي انشاءالله مونږ به د ظالم خلاف وو او د مظلوم سره به اوږه په اوږه ولاړو. عزتمندو داسې خلک بیا تاسو ته روتي دي او ټول دروغ درته وایي. ګینې تاسو دوی له حکومتونه راغلي دي، دوی له اختیار راغلی دی، تاسو په دې علاقه کې، په دې کلي کې، په دې چمګاونډ یونین کونسلو کې، په دې حلقه کې د هغوی کارکردګي ماته وښایئ. صرف دروغ، صرف قسمونه، صرف قرآنونه او داسې اورم چې جیب یې د کاڼو ډک کړي، جیب یې د کاڼو ډک کړي او درې کاڼي هر چاته غورځوي. نو عزتمندو څه ورسره کارکردګي نشته، څه منصوبه ورسره نشته. نو عزتمندو او دغه خو د ټولو نه لوی ګندهباز ناست دی، ګندهباز چې دغلته غریبانانو سره ظلم کوي، دغه ګندهباز د غریبانانو ته مشکلات پیدا کوي، د بدماشانو چې څوک شوکي کوي، څوک اجرت کوي، څوک غلط کار کوي، د هغې خلکو مرسته کوي. نو دا مقابله صرف زما او د دغې ګندهباز نه ده، دا د ټولو د شریفو خلکو، د سفید پوشو خلکو یو طرف ته دغه خلک دي او بل خوا ګندهباز، دو نمبریان، دروغجنان او د اجرتیانو او د ګندهبازو د ملګرو مقابله ده. انشاءالله ما ته پوره امید دی چې دلته شریف خلک ډیر دي، دلته سفید پوش خلک ډیر دي. انشاءالله دا مې یقین دی چې زما رونه، زما مشران، زما کشران انشاءالله دوی به ما نه مایوسه کوي او انشاءالله خبرو کې خبره رایاده شي. زه وایم چې خبره ختمه کم، خو عزتمندو تاسو د اسره جنډه کامیابه کې، تاسو دا لاټین کامیاب کې. زمونږ عزتمند مشر ایمل خان ناست دی، زمونږ ایمل خان ناست دی. انشاءالله وګوره دا خو درته هم پته شته چې پی ټي آی خو خدای وواله، پی ټي آی خدای وواله، نشان یې واغېشتلی شو د هغوی د فرعونیت، د هغوی د غرور، د هغوی د لوی لوی خبرو د وجې نه. اوس ټول آزاد شو. نو خدای مکه لاول خو انشاءالله دا ټول به زبردست شکست خوري، خو خدای مکه دا آزاد کس آزاد چې لاړ شي نو هغوی ته چې بیا کم طرف ته اشاره کیږي او دوی تاسو ته پته شته چې دوی الیکشن وشي او دا آزاد خلک په 3 ورځو کې دننه هغې پارټۍ کې شاملیږي چې په کمې پارټۍ په نشان اسمبلی ته ممبران رسیدلي دي. نو دوی به بیا 3 ورځو کې یا به پرویز خټک له ځي، یا به مسلم لیگ ته ځي، یا به پیپلز پارټۍ ته ځي، یا به بلې پارټۍ ته ځي. او انشاءالله نو عزتمندو دې وخت کې پی ټي آی له ووټ ورکول خپل ووټ ډب ته غورځول دي. عزتمندو تاسو ما درته وویل چې دا 10 کاله کارکردګي د هغوی وکتله، صرف خبرې دي، صرف ټیک ټاک دي، عملی طور باندې د علاقې د ضلعې ته وګورئ. زه بیا دا خبره دوهراوم نو د دې خلکو به تاسو ته څه کارکردګي ونه ښکارلی شي. نو عزتمندو را روان حکومت که خیر د دې سرې جنډې دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې حکومت خو هم د عوامي نیشنل پارټۍ دی چې د دې حکومت کې د قومي اسمبلی ممبر او صوبایي اسمبلی ممبر چې تاسو کامیاب کې، چې تاسو د لاټین نماینده کامیاب کې، نو انشاءالله په دې علاقه کې، په دې حلقه کې، بلکې دې ضلع کې انشاءالله په ایمل خان ناست دی، په ده بدله دومره لوی لوی منصوبې که خیر دې علاقې ته روړم چې دا به یو ریکارډ وي. ای عزتمندو دلته زمونږ په میرو کې ګیس نشته، انشاءالله
دا تاسو د لاټین کامیاب کې که خیری او به وینې چې دا به د دې فضل محمد شانتیني چې قصد کندي وکاږي غبا انشاءالله پرشتیو امل خان به لکه خیری په امل خان بدله دې علاقو ته چې کم علاقو کې ګیس نشته انشاءالله په دې امل خان بدله دا ټول علاقو کې ګیس راولم عزتمندو لوی منصوبې چې غدا سکولونو کالجونو په مد کی غدا فرشبندو په مد کی غدا سړکونو په مد کی غدا بجلی په مد کی غدا ګیس په مد کی دا لاټین تاسو کامیاب کې نو ستاسو علاقه به ترقی وکړي ستاسو علاقه به سوکالي وکړي عزتمندو پاتم فروری خویندو میندو ته به هم دا خواست کوم خویندو میندو ته به هم ستاسو په وساطت دا خواست کوم چې انشاءالله ټول به په اتفاق باندې روزي خپل ووټ به د سحر نه پول کې او انشاءالله چې کله دله بیلټ پیپر درکي دا لاټین پکې ګوره دی منځ ته یې رابغوي